الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یو کور کلی علاقه ولس په دې باندې خکېږي چې د هغې افراد خشي او افراد چې کله خشي نو په هغې باندې د ملک ترقي کېږي او افراد خکېږي په تعلیم سره. قرآن موږ ته وایي چې پویه او ناپویه برابر نه دي. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي علم دا یو رڼا ده او د هغې تشبیه داسې ورکوي چې په یو کمره کې تیارۍ نو په هغې کې ماران مي لړمانان مي د غل ډاکوم خطره یو چې کله یو سړی رڼا هغه کمرې ته دننه کي نو د هغې نه هغه مار لړم او غل ډاکو وغیره وتښتي. دغه مثال د علم دی چې په کم زړه کې علم وي نو هغه رڼا والی او چې په کم زړه کې علم نه وي هغې کې تیارۍ. اسلام د تعلیم ډیر زیات خیال ساتلی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت ملاوېدو نه مخکې یا د هغې زمانه کې په عربو کې تعلیم و لیکن دومره زیات نه. قرآن نه صرف دومره معلومیږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کم بایکاټ شوی و شعب ابي طالب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سوشل بایکاټ کړو نو هغه بایکاټ هغوی لیکلی و د لیکلو ذکر ملاویږي په خانه کعبه باندې پرده باندې ځوړند کړو. او سوره مائده کې الله رب العزت د یو تاجر قصه ذکر کوي چې په لاره چا وجلی و هغه لیکل ځان سره کړو. نو دینه دا معلومیږي چې په هغه زمانه کې لوستل او لیکل وو. او بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو نو د کوه صفا په غونډۍ باندې چا کور ورکو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته تعلیم ورکول شروع کړو چې زنانه به هم راتلل او سړي به هم راتلل. او فتوح البلدان کې لیکلي دي چې کوم وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاوېدو نو هغه وخت کې په مکه کې 19 کسانو ته زده کړه ورتله لیکل به کولی شو. په مدینه منوره کې د هغې نه هم کم 11 کسانو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته لاړې نو اولنی کار یې دا وکړو چې جومات یې ساز کو. په جومات کې دننه یو دونکاچه غونته کې سازه کړه چې هغې ته به یې صفه ویله. تقریبا 400 یا 900 کسان به هغې کې ناست و. د علم زده کړه به یې کوله چې په هغې کې رهایشي مو او غیر رهایشي مو او غیر ملکی طلبان په هغې کې سټوډنټان هغوی به زده کړه کوله. نو دا مدرسه د هغه وخت نه د هغې بنیاد ایښودلی شوی دی. اشعر وی آقا جو صحابہ کو پڑھاتی تھی صفحہ پر ہے مدرسہ اس دور مبارک کی نشانی. چې پیغمبر علیه السلام به خپله تعلیم ورکوه او صحابې صفه ته نو دا مدرسه د هغې وخت نه د هغې بنیاد ایښودلی شوی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو انصاري صحابي مقرر کړو هغوی به خلکو ته لیکل زده کول. جنگ بدر چې کله وشو نو په هغې کې قیدیان رالل د مکې خلک پکې ګیر شو نو د هغې د فدیې تذکره راله چې په پیسو باندې ازادول پکار دي. چا سره چې پیسې نه وي او لیکل ورله وتله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل یو کس به 10 کسانو ته لیکل زده کي د هغې نه پس به دا ازادي. نو زمونږ دین کې د تعلیم ډېر زیات تاکید راغلی او راغلی به ولې نه چې د کم دین اولنی وحي هغه د لوستلو متعلق راغلی. مشرکی خلکو د مشرکانو د مکې خلک الله یې نه منو د الله رسول یې نه منو پستی کمزوري اخلاقی کمزوري پکې وه. لیکن اولنی وخت چې راځي نو هغه دا نه وایي چې تاسو وایئ چې الله یو دی او تاسو د رسول رسالت ومنئ او تاسو اخلاقي بدۍ ځان نه لرې کوئ بلکې هغوی دپاره حکم راځي چې زده کړه وکئ. او په دغه آیاتونو کې 2 پیرې د علم ذکر او د قلم تذکره راغلی ده. نو قرآن او حدیث د تعلیم تاکید ورکوي. قرآن تاسو کلاو کوي تاسو ورته ساينس وایو موږ د علم الاشیاء وایو په شیزونو سره بحث کول
او د ټول نه اول د هغې تذکره آدم علیه السلام کړی. الله رب العزت فرمایي وعلم آدم اسماء، چې الله رب العزت آدم علیه السلام ته وښودل. ابن عباس رحمت الله علیه فرمایي رضی الله تعالی عنه فرمایي داسې ورته الله رب العزت ویل دا میز ده او دا کرسۍ ده، د هر یو شي نوم یې ورته یاد کړو. قرآن کې الله رب العزت د قوم سبا تذکره کړې ده چې د هغوی باغونه او داسې باغونه چې د هغې دپاره بند ساز کړی وو او په هغې کې به یو سړی روان او خپله به چې کومه میوه راغورځېده د هغې نه به شکرې ډکېده. نو موږ ورته علم نباتات وایو، تاسو ورته فرماکالوجي وایي. قرآن کې د هغې تذکره میلاویږي. زناورو باندې بحث کیږي، دا زناور څنګه پیدا شوی دی، څومره عمر دپاره به ژوندی، د دې صفات څه دي، خاصیات څه دي. نو تاسو ورته زوالوجي وایي. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، آیا دا خلق د اوښ ته نه ګوري چې دا موږ څنګه پیدا کړی دی او څه څه د هغې فایدې دي. که طب دی، که انجینیرنګ دی، د انجینیرنګ مختلف قسمه شعبې دي. وډ انجینیرنګ ورته وایي، ترکاڼي چې کومه کولی. قرآن کې الله رب العزت فرمایي نوح علیه السلام ته موږ وویل چې زموږ مخکې او زموږ په حکم سره کشتۍ ساده کړه. سیویل انجینیرنګ چې هغې کې سیمټ راوالي او په هغې کې کاڼې راوالي او د نن زمانې متعلق په هغې کې سټیل واچي، په هغه زمانه کې پکې اوسپنه باچولی کېده. ذوالقرنین متعلق راځي چې علاقې والا ورته ویل د یاجوج او ماجوج نه موږ تنګ یي، نو هغوی ورته ویل چې اوسپنه راوړئ، هغه ایلي کوي او کاڼې او ګټې وغیره یو ځای کړئ، په هغې کې هغې ته دیوال وو. مکینیکل انجینیرنګ چې په هغې کې د اوسپنې استعمال کېږي. الله رب العزت داود علیه السلام متعلق فرمایي والن له الحدید، چې د هغه دپاره موږ اوسپنه نرمه کړې وه. فزیکس، کیمسټري، ریاضیات، حساب، د هغې نه علاوه طب دی، فلکیات دي، څومره چې دي دا ټول په قرآن کې میلاویږي. او د هغې سره سره جدید علوم زده کول هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپله کړي دي او د هغې حکم هم ورکړی دی. تعبیر ورته ویلی کېږي. د عربو به کله چې کجوري ولیکلي نو وکرلي نو په کجورو کې به هم نر او ماده وه، نو د هغه نر کجور بور به یې راواخیسته لکه څنګه چې په دې ام کې بور دی، هغه به ماده کجور کې ورواچو، د هغې نه پس به د هغې کجورې سیوا کېدې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم قوم منې کړو، ویل داسې مه کوئ. په هغه کال باندې کجورې ډېرې کمې وشوې. پیغمبر علیه السلام پوښتنه وکړه، ویل دا ولې کمې دي؟ ورته ویل الله رسوله تا منې کړي. ښه ویل زه په دغه شیزونو نه پوهېږم، تاسو په خپله ښه پوهېږئ، څه درته مناسب ښکاري هغه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منجنیق ساز کړو، او منجنیق د نن زمانې داسې شوه لکه توپ او ټینک چې په هغې باندې به د دشمن قلا ایشتله او په هغې به کاڼي ورول. بنو ثقیب باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمله وکړه، په هغې کې ډېر زیات ماهر تیرانداز ناست وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له د دوکې ورکولو دپاره ګاډي ساز کړل او په هغه ګاډي باندې سرمنې ور واچولې او هغوی چې کوم غشي ایشتل هغه به په هغه سرمن کې نښتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې د بچ کولو دپاره خندق وکنستو چې هغه زمانه کې عربو خندق د سره پیژندنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژبو د زده کولو حکم هم موږ ته راکړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ژبې ټولې الله رب العزت نازلې کړي دي، او په ژبو کې ښې او بده نه وي. ښې او بده په هغه وخت کې کېږي چې کله ښه استعمال شي هغه ښه شوه، او که بده استعمال شوه نو هغه بده شوه. او د ژبو د توهین نه موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم منې کړي. او زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې ته عبراني ژبه زده کړه، بلکې تاریخ لیکلي چې دته اووه ژبې یادې وي. او سلمان فارسي له فارسي ورتله، او ابو هریره رضی الله عنه هم فارسي زده کړی او په فارسي ژبه کې به یې لږې لږې خبرې کولې. پته نشته کوم وخت نه دا خبره مشهوره شوې چې مولیان وایي د انګریزۍ خلاف دي. دا یو پروپیګنډه ده، یو ټوقه ده، یو خندا ده. مولا هېڅکله د انګریزۍ خلاف نه دی. قاسم نانوتي رحمت الله علیه چې د دارالعلوم په بانیانو کې راځي، د هغې متعلق راځي چې انګریز ملاقات له راغلي و او هغوی ترجمان راوستي و، هغه خپله خبره به یې کوله او هغه ترجمان به ټرانسلیشن کو. قاسم نانوتي رحمت الله علیه ته احساس وشو چې دا ترجمان زما د خبرې حق ادا کوي، نو افسوس یې وکړو چېرې موږ دا انګریزي ولې نه وزده کړې. او کوم وخت کې چې هغوی د دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښودو، نو په بنیاد کې هغوی سنسکرت زبان چې کوم دی هغه پکې شامل کړی و چې هغه د هغه وخت مشهور ژبه وه. او د انګریزي دپاره جیومیټري او جغرافیه او حساب وغیره دا ټول پکې ږدلی شوي وو.
بلکې تنویر رحمت الله علیه هم دې پورې فرمایلی دي چې انګریزي زده کول دا فرض کفایه ده. نو دا یو پروپاګاندا ده چې خلک وایي چې یاره مولیان د انګریزي خلاف دي. موږ د انګریزي خلاف نه، البته یو خبره شته موږ د داسې نظام تعلیم خلاف وي چې په هغې کې د زنانو د سر نه لوپټه وغورځېږي او د هلکانو وضع او قطع بدله شي. او د دې موږ نه بلکې هر پښتون او هر پوهه انسان د هغې مخالف د شکر په دې باندې وباسئ چې ستاسو د علاقې سکول دا خو ښه دي، بلکې تاسو بار سکولونو ته لاړ شئ نو په هغې کې ډېر سخت د دین خلاف خلکو له تعلیم ورکولی کېږي. لکه مثال په طور باندې په سپینه ټوپۍ پابندي، په بین کالر باندې پابندي، او د زنانو د ماشومانو په سکاپ باندې پابندي، او په هغې کې لنډ لنډ نستوړي دا ضروري ګرځولی شوي. په پاجامو کې ماشومان تګ راتګ کوي. نو شکر په دې خبرو باندې وباسئ چې دا پکې نشته دی. نو زموږ معاشرې له د تعلیم او تربیت ورکولو 3 ادارې دي، یو جماعت، یو مدرسه، یو سکول. او څو پورې چې دا 3 واړه په صحیح طریقه باندې رواني نو معاشرې ته به ښه افراد ملاویږي. او چې کله دا بند شوي نو بیا به معاشرې ته ښه افراد دا نه ملاویږي. نو تعلیم که دینی که عصري دواړه جایز دی. شرط پکې دی چې په سړي کې الحاد را نشي او سړی د خپل دین نه وانه وړي. اکبر الآبادی وی تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پولو، جائز ہے غباری پہ اڑو، چرخ پہ جولو. اب بیا مخکې فرمائی لیکن یہ سخن بند عاجز کی رہی یاد، خدا کی اور اپنی حقیقت کو نہ بولو. چې تاسو که کالج ته ځئ، که په پارکونو کې ګرځئ، که په اواګانو باندې الوځئ، که په زانګوګانو باندې زانګئ، هر څه چې کوئ ویې کوئ، لیکن دا یو خبره د نصیحت یاد ساتئ چې الله او خپل ځان هغه مه هېروئ. نو زما هم تاسو ته اخري خبره دا ده چې تعلیم که هر قسمه تعلیمي، که هغه د ژبې تعلیمي، که هغه د یو فن تعلیمي، هغه زده کول پکار دي، د هغې نه فایده اخیستل پکار دي، لیکن د هغې سره سره خپل حقیقت او د خپل مسلمانۍ وضع قطع هغه هېرول نه دي پکار. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.